اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة السواد يار لسم نمبر حديث مبارك دے. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال سيدنا أبو مالك أشعري صحابي دے نبی علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ دے راضی شي اللہ تعالیٰ دے د خپل ذات نه راضي کی او الله تعالیٰ دې زما او ستا او د ټول امت د طرفه بهتري بدلی ورکړي. قال ابو مالک صحابي رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائے دے. پیغمبر علیہ السلام فرمائی الطهور شطر الایمان پاکی حاصلول ایمان نیمہ حصہ دا پاکی نیمہ ایمان دے. الحمدللہ تملأ المیزان او الحمدللہ ویل دنیکو تلا ڈکئی. سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او سبحان اللہ ویل او الحمدللہ ویل دواړه تلا د نیکو ډکئی. او قال تملأ ما بین السماوات والارض یو فرمایل د ځمکې او د اسمانونو ترمنځ دا څومره خلا او فضا دا سبحان الله والحمدلله سره د نیکو نه ډکي. رواه مسلم دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. د حدیث شریف کې یو جمله دا رااله چې پاکی صفائی نصف ایمان دی. زه په زمون ګورم صفائی نصف ایمان دی، طهور شطر الایمان. د دې مطلب دا دی چې دا مسلمان سړي ګناهونه څه کبیره ګناهونه دي څه صغیره ګناهونه دي، الله دې زموږ ټول ګناهونه معاف کړي. طهارت نه مراد دلته اودس دی او اودس سره صغیره ګناهونه معاف کړي. ګناهونه دوه حصے شوي، یو کبیره ګناهونه او بل صغیره ګناهونه. او د صفای نه مراد دلته اودس دی نو اودس سره دا یو حصہ ګناهونه صغیره ګناهونه څه شي معاف شي. او د کبیره ګناهونو لپاره خو توبه ده او د اودس کولو سره د لوی ګناه نه توبې طرف ته بنده ته کار آسان شي، توفیق ورته ملاویږي. بل یو دوه جملې ویل شوي دي الحمدلله سبحان الله سبحان الله الحمدلله. دې په حق له یو دا خبره رااله چې دا د نیکو تله ډکئی. اخلاص سره یو ځل وایو سبحان الله الحمدلله، د نیکو تله ورسره ډکېږي. سبحان الله الحمدلله. د نیکو تله څه شی دی؟ زمونږ خو په بالغیب ایمان دی، پناه دي، د لیدل هم نه ده. الله او رسول الله ته ویلي دي قیامت کې به حساب کېږي، د هر چا نیکۍ او بدۍ به دلری کېږي. د چا نیکۍ زیاتې شوې درنې شوې وزن کې بیړه به پار شي، دا بدالآباد تکلیفونو نه به خلاص شي، خوشحالو سره به مخامخ شي. او که د چا بدۍ درنې شوې نو همیش ناکامۍ سره به مخامخ شي. الله دې زمونږ تله د نیکو درنه کړي. پیغمبرانو کې حضرت داود علیه السلام یو ځل الله پاک ته سوال کړی دی. پیغمبران الله پاک باندې ناز کوي یا الله هغه تله راته لګو خایا په دې دنیا کومه تله به چې سبا د قیامت د محشر په میدان کې په هغه جهان کې د بندګانو عملونه تللی کي راته دلته په غړېدلو سترګو وښایه. الله پاک ورته ښکاره کړه چې ویلي دا د هغې د لویوالي د وجې نه حضرت داود علیه السلام باندې داسې اثر وشو چې بېهوشه پرېوت، بېهوشه شو. سات لحظه پس چې کله هوش کې رالو نو الله پاک ته عرض کوي چې یا الله دا دومره لویه تله دا اوه اسمانونه اوه ځمکې چې ورکې کېدې که نه، اوه اسمانونه اوه ځمکې چې ورکې کېدې داسې به ښکاري لکه یو وړوکی غونته بال چې په غټ میدان کې پروت. دا به ستا بنده د نیکو نه څنګه ډکوي؟ دا خو ډېر ګران کار دی. لیاګانې خو مرودلي دي که نه، خپلې پردی یوه صرف یو څادر ډکولي، یو د خرې بار برابرولي، یو د سنډا بار برابرولي، یو ریړه برابرولي، او یو چې سړي له د اشل ټیریس ګاډی راولې ورته ودرې چې شا به دا به ډکې
څومره ګران کار دی. حضرت داود علیه السلام دا هغې تلې په کتو چې دومره لویه تله ده، دا بنده څنګه ډکوي؟ نو پیغمبران خو ډېر پړه کې ترسي رحم د امتیانو، دا به څوک څنګه ډکوي؟ بېهوشه شو. الله پاک ورته فرمایي زما بنده داود علیه السلام زه کله خپل بنده نه راضي شم که نه ما پسې خوشحاله کړي، نو بیا زه دا څومره لویه تله تا ولیده، تا خو ولیده که دا دومره لویه تله چې اوه اسمانونه او اوه ځمکې ورکې ځایږي، د بنده اخلاص سره په یوې کجوره د کجوري په یوه حصه صدقه کولو باندې دا زه دله ډکوم. دا د الله د فضل او د کرم معاملې دي. بیا دوکې نه به ځان ساتو. اوسنی مخلوق خو دوکه‌باز ډېر دی که نه، مخلوق سره خو دوکه څه کوي چې خالق سره هم دوکه کوي، ځان سره هم دوکه کوي. دا ته مې حدیث ویلی و، دا سپین ویښته چې توری وي دا ځان سره دوکه ده، دومره دوکه عامه شوې ده. دوکې نه دی الله مونږ بچ کړي. چې خو زه دا خو صحیح شو، بس بیا به د کجوري صحیح حصه بس صدقه کوم، زما به د نیکو تله ډکي نه. دې سره دا ټکې ویلی دی اذا رضیت عبدا، چې کله زه بنده نه راضي شم الله، اوس ما او تا ته څه پته ده، ما او تا نه زما رب راضي دی که ناراضه. او همدا مارې د رحمت غېږ کولو کړې ده، وایي بنده را پخلا شه، بس که را پخلا شه. اوس هم خیال دی ناستو ملګرو مشرانو کمزولو ورپخلا کېدو ته تیار یو، ورپخلا کېدو ته تیار یو. داسې خو نه چې او جي بس تیار نه چې ډایرکټ لاړ شو بجلي کونډه ختمه کړي، زنانه پرده شروع کړي، پنسې ځان پسې نه راکاږم، ولې ډیوټۍ سره مخلص شم، سولانې صادقه شم، خوی کې نرمي راولم، د مرچو سټې نه کوشمه، ګاونډي سره ښه شمه، معاملې مې صفا شي، سپینې شي، کنځل پرېږدم، نسوار پرېږدم، چیلم پرېږدم، نشې پرېږدم، تماشې پرېږدم، هغه د هلکتوب چې کوم خراب عادتونه مې اخیستي دي پرېږدم. پخلا کېدل خو داسې نه دي چې تش د خولې در پخلا شم، نو تیار یو دغه شان پخلا کېدو. دوکې نه دی الله مونږ بچ کړي، هسې نه چې دوکه کې پرېونځو. ګورې او اسانه خبره صدقه یوازې دې ته نه وایي چې بل له به یې ورکړې، په دې به سره ډېر په بیانونو کې سر خو کړی دی بس، ځکه بیا دې کې مونږ ته عمل ګران شي که نه. د صدقې خیرات چې مولا طالب نه مونږ وورو نو زمونږ شیطان بیا وسوسې راته چې ذهنونه راله بل خوا بل خوا اړوي. نو زه دغه هم صدقه ده، دا بال بچ باندې مونږ او تاسو کوم خرچ خوراک کوو، کپړه جامه دوايي علاج وغیره، بیلونه او فیسونه د کور کرایانې او د میټر بیلونه، دا ټول صدقې دي د مسلمان. خو چې دې کې نیت یاله بغیر نیت نه. اوس به تاسو بیلونه داخلوئ که نه، د ګیس بل راغلی دی داخل کړی به بیا به یې داخلوئ، ګوتې به ورته شمارئ، د بجلی بل به ورځ دوه کې راشي، د ماشوم فیس به راشي ورځ دوه کې به سوال جواب وشي، د سکول فیس دی، د مدرسې فیس دی، د دې ادا کولو وخت کې د څه نیت وکړم؟ صدقې. دا زما د کور نه صدقه ووته، او د کوم کور نه چې صدقه وځي که نه هغه کور باندې آسماني او بلاګانې آفتونه نه نازلېږي، بچ کېږي ته. او دې حدیث کې راغله چې الحمدلله او سبحان الله سره تله د میزان ډکېږي. الحمدلله د قیامت په ورځ د میزان تله ډکوي. دا د الله د عظمت کلمه ده، د لویوالي. د دې مفهوم او مطلب څه دی؟ علماو مختلف اقوال دي ورکي، اختلاف پکې نشته دی، ټول اقوال په خپل ځای درست او صحیح واخیستی شي. لکه زمونږ د لغت امام راغب اصفهاني رحمت الله علیه فرمایلی دي، وایي د الحمدلله معنا دا ده چې د الله تعالی بیان وشي، د ثنا بیان وشي صفت سره فضیلت سره. الله تعالی یاد شي که نه، خپلو ټکو کې څوک الله پاک تعریف کوي، د الله بړی بیانوي، د الله فضیلت او ثنا بیانوي، دې د الحمدلله معنا ده. او کعب احبار رحمت الله علیه فرمایلی دي چې الحمدلله د الله تعالی ثنا ده چې چا الحمدلله ویل، ځینو کسانو په خوله کې پرېوتي که نه، الله دې دا پاک ښایسته ښایسته ټکي زمونږ خوله کې وغورځوي. زمونږ خو د پاکستانیانو خصوصا د پښتنو د خولې دې کې ډېر خطا الفاظ غورځېدلي دي، لړه شوي دي. د هر عمر کس کا دی، که مشر دی او که کشر دی، که مونځګزار دی او که بلماز دی، که نشهي دی او که بې نشې دی، خوله کې د وړوکوالي نه د ځوانۍ نه یو نیم ټکې پرېوتی دی، هغه غورځېږي ته نه. الله دې زمونږ د خولې پاکې کړي او په دې پاکو الفاظو دې الله زمونږ خولې راواړئ. وایي چې چا الحمدلله ویل، نو ما ویل د بعضې کس خوله کې غورځېدلي، هغه چې د اوبو ګوټه ملي هر سا سره، هر ګوټ سره، د چایو پیاله هر ګوټ سره
د شربت هر ګډ سره د لسای هر ګډ سره وي الحمدلله الحمدلله. دا خپل کلمه اخلاق ورزيدلی وی چې الحمدلله ویل کعب احبار رحمت الله علیه فرمایي وی د الله تعالی ثنا بیان د الله تعالی ثنا بیان. امام طبری رحمت الله علیه فرمایلی دي الحمدلله معنا دا ده چې شکر خالص د الله تعالی د پاره دی او الله غزاد ته چې د دنیا تمام اسباب او وسایل مهیا کوي. د جمعه تر رسیدو کې تاسو ته پته شته مونږه څومره سيزونه د خدای پاک استعمال کوي پته شته. ظاهرا به وای د اخبارالو کړه دا لار دا سترګي چې لار راته خوله دا اسباب دي کنه دي اسباب دا چا مهیا الله پاک عمدہ اسباب به چې کله الله پاک استعمالولو نه غواړي بیا باندې کی بیا پیدا تګم نه کیږي بیا نور کارونه نه کی. نو د دنیا تمام اسباب او وسایل چا مهیا کوي الله او آخرت کې هم د جنت د همیشه ژوند خوشاله ورکي. نو دی وجنا الحمدلله معنا دا د الله تعالی شکر ګویا چې الحمدلله ویل ګویا د الله شکر ادا. مولا علی قاری رحمت الله علیه دا د علماء کې سپیشلیست او ماهرین دي. هغه فرمایلی دی مولا علی قاری رحمت الله علیه چې الحمدلله ویل د الله تعالی صفت جلال صفت جمال او صفت کمال د درو واړو صفاتو سره د الله تعالی تعریف دی. چې چا الحمدلله ویل ګویا د الله تعالی د جلال د صفت سره تعریف کو د جمال صفت سره تعریف کو د کمال صفت سره تعریف. مطلب دا چې د پورا د الله تعریف کو پورا کمپلیټ چې الحمدلله ویل. او پنځم قول ورکه حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه فرمایي کدی بیا د ګرامر طالبان کوي الحمدلله کې الف لام استغراقی دی. مطلب دا دی چې د حمد څومره جنسونه او قسمونه دي اټول پټوله صرف د الله د پاره. د دې خبرې وضاحت زمونږ استاد محترم مفتی سید قمر صاحب دامت برکاتهم العالیه ادا سي کوي. الله کده خپل ځان تعریفونه کوي الله کده بندگانو د مخلوق تعریفونه کوي او مخلوق کرا لګي خپل مینس کې د بل مخلوق تعریف کوي او مخلوق د خالق تعریف کوي. د دې ټولو تعریفونو لایق او مستحق یو الله دی. نو دا د الحمدلله مطلب دی. الله دې په پوهه را تر نصیب کړي. الله چې چهرونه خدا ښکاری دي دې پوي کړي. سبحان الله دا دومره عجیب ټکی شروع شوی پته نه لګي ژوند کې بیا دې نمبر راځي کنه راځي لګ لګ راو خو دي خیر شاته نه مخه لګ لګ راو خو سبحان الله د دې په حق لراله وي تملا الميزان دا میزان څه کوي ګوره دا یو سخت مرحله زمام په سر پرتا استاد په سر پرتا زمو مړو په سر باندې پرتا دا ژوندو په سر پرتا دا سبب د خپل عملونو ټول تور مخامخ کیږي تله بس سره ډکیږي سبحان الله اوی د موږ ژوندو سره چانس دی موقع ټیم دی او بیا ټیم هم کم ټیم دی همدا د جمعات ټیم دی چې کلاړو کورونو ته بس بیا خو دې ته نوزګاری کوزګاری ډېر کم خوش نصیب داسي چې الله والا لاس کې تسبیح ورکړي دی بس بیا هغه په کار ځای کې څه کوي لیلای یعنی بیا خو زموږ مخ خپل دا وخت قیمتي کوي. سبحان الله ویلو سلام د قیامت د ورځې تل ډکی د سبحان الله مفهوم څه دی مطلب څه دی دې کې د علماء مختلف اقوال دي او سو دا دي. حضرت طلحه رضی الله عنه روایت کې چې نبی صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي سبحان الله تعریف دی الفاظ سره نقل کړي دي. تنزیه الله تبارک وتعالى من السوء سبحان الله ویل د الله تعالی د هر برایه او د بدای نه پاکیزګي بیانوي. نبی سلام فرمایي حضرت طلحه رضی الله عنه دا حدیث نقل کړي چې کوم بنده ته الله د سبحان الله ویلو توفیق ورکوي او ځلې وایي سبحان الله وې دې بنده د الله د پاره د هر برایه نه پاکي بیان کړ د الله تعالی د هر بدای نه پاکي بیان او الله د هر برایه او بدای نه پاک دي پاک. شیخ کمال الدین دمیری رحمت الله علیه فرمایي د سبحان الله مفهوم دا دی چې د الله تعالی ذات د نقایصونه د نقصنا د نیمګړتیا او د حدوث والا صفاتونه قطعی طور باندې منزه دي دا تنزیه او پاکي بیانول یعنی الله پاک کی نیمګړتیا په هیڅ کار کې نشته دی. الله کمال والا دی هر شی هر صفت کمپلیټ دی پورا دی او دا شانت د حدوث نه چې ګینه دا څنګه چې یو صفت پکې مخ کې نو او ورستو ورکې شو پیدا شو نه د ازل نه تر ابد پورې الله پاک کې هر صفات موجود دي. چې چا سبحان الله ویل د الله تعالی د ذات د نقایص او د حدوث والا صفاتونه تنزیه او پاکي بیان کړي درنه کلمه ده په دې تشریح او وضاحت باندې الله مونږ ته په هرا کې بیا مونږ ته سبحان الله او الحمدلله وینا په وخت کې د ال کې او خوان محسوسيږي د شات او د شکر غونتا. مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمایلی دي سبحان الله در اصل کې د هغه ټولو خبرو سيزونو او وصفونو صفاتونو چې د الله تعالی جمال
د ذات جمال د صفات او کمال شای نشان نه دا غینه د پاک بیانولو اظهار دی چې سبحان الله ویل د الله تعالی د ذات او د صفات او پاکي بیان. قاضی فیروز آبادی رحمت الله علیه، علامہ ابن منظور رحمت الله علیه فرمایلی دي سبحان الله نه مقصد دا دی چې د الله تعالی خزه نشته، د الله تعالی اولاد نشته، د الله تعالی تربور سیال عزیز هم سیال برابر څوک نشته، پاک دی پاک. صفائی نیم ایمان دی. سبحان الله الحمدلله تعالی د میزان د کوي او بل روایت کې رااله چې د ځمکې نواله تر اسمانه پورې د خلا او فضا د نیکونه د کوي. الله دې ډېر ډېر وینا توفیق راکړي یار.